اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. د انسان د پیدایش تذکرې نه بعد د انسان د وفات مسله و چې الله فرشته مقرر کړی و او به د انسانانو ارواح قبضه کول د مجرمانو د حال ذکر وړاندې هم الله د قیامت د مجرمانو تذکره کوي او دا حقیقت دی چې د آخرت خوشحالیان یقینا دا خوشحالیان دي او د آخرت سخت او تکلیف یقیني دا بیا انتهایی تکلیف دی. دی موقبان یو طرف ته مجرمانو د پاره عذاب او دویم چې کم دی دا غوی توبیخ او رټنه یو سړی په مصیبت او تکلیف کې دی نو دا په خپل ځبانه یو تکلیف دی خو چې بل دی تکلیف صورت کې وته زیاته خبره دا کوي چې اوسکا اوس چې کم دی خوانته نه والا تکلیفونه ناغه بسوي یره خو وسمې نه کیږي نو دارنګې د قیامت مجرمان یو طرف ته عذاب کې دي بل خوا د الله د خوانه ورته ویلم شي اوسکې د عذاب د خ تکلیف او د خ سوځولو د پاره فذوقوا ورته ویل شي تاسو اوسکې بما نسیتم په دې سبب چې تاسو یې رکړې و لقاء یومکم ملاقات د دې ورځو با سبب یدو ما مصدریه ده بسبب نسیانکم لقاء یومکم په سبب د يرول تاسو ملاقات د دې ورځې تاسو د قیامت ورځ دا ملاقات ير کړو نو اوس تاسو د اوسکې او تبویل شي ان نسیناکم بشک من به تاسو پریږدو د ته ذکر مشاکلتن وی چې د مجرمانو قیامت ير کړو نو الله داغي هم شکل بیان کوي ان نسیناکم لیکن نسیان او یره په الله راتلې نشي مراد دلته لازمی معناوي چې کم سیز د چانه هیر شي نو هغه پاتې شي عربی کې وته ترک وي نو ان نسیناکم من به تاسو پرېږدو په دې عذاب کې ان نسیناکم من به تاسو پرېږدو د خپل رحمت نه زمون پر رحمت کې بس تاسو حصہ نه او په دې عذاب کې به من تاسو پرېږدو وذوقوا تاسو اسکی عذاب الخلد عذاب د همیشوالی وړاندې ذکر شول وذوقوا دا دوباره بیا ذکر کیږي وذوقوا دته تکرار وای د تاکید د پاره دوی چې څنګه په دې عذاب کې عمده سے مبتلا دي نو دا ورته بیا ویل شي اسکی بیا متویل شي د دې عذاب مزه والی نو چې تو ورته بار بار دا د توبېخ خبرې کې نو هغه خسوځيږي دویمه دا ده چې مینس کې فرق دی مخ کې ذوق مطلق او اغه سره د مفعول ذکر نو او د دویم سره د مفعول ذکر دی ذوق اسکی عذاب الخلد عذاب د همیشوالی ناغه مطلق دی او دا مقید دی دویمه دریمه دا ده چې التا د ذوق سره یو مضمون ذکر کېده تاسو اسکی بما نسیتم معنا تاسو پدې کې تدبر او تفکر نکو چې آخرت مزان ته یاد کړي وي نو التا سکن د عذاب وجه ذکر کېدل چې تاسو کې د حق متعلق فکر او سوچ نو او دلته د عذاب تذکره او سبب ذکر کیږي بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کو دا اعمال تاسو سبب د دې عذاب دي گویا دا عذاب د پر یو تاسو اعمال دی او دویم تاسو د خپل عقل نه کار نه غستو چې تاسو تدبر او فکر په دې کې کړی وي نو ځکه ورته بار بار ویلی شي ذوق اسکی
عذاب الخلد عذاب د همیشوالی نه دا یو وخت د پاره نه بلکې همیشه او مسلسل عذاب دی بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کوو دا خو هغه خلکو چې دوی په آیاتونو کې په ورځ د آخرت په داسې مسایلو کې سوچ او فکر نو برباد شول د دې په مقابل کې چې کم خلک د خپل عقل نه کار والی او په دې کې سوچ وکي نو انما یؤمن بشک ایمان وروړي به آیاتنا زمون په آیاتونو باندې الذين هغه کسان اذا ذکروا چې هغوی ته نصیحت ورکړي شي بها په دې آیاتونو هغوی ته آیاتونه بیان شي او دا نصیحت ورته ذکر شي نو هغوی پکې سوچ فکر وکړو عبرت حاصل کو خرو دی پریوزی سجدا سجده کوونکی بیا په سجدو پراتی وسبحوا بحمد ربهم او تسبیح وی په حمد خپل رب باندې دا هغه خلق دي چې په دوی کې تدبر موجودو الله صفت ذکر کوي چې قرآن ووري نو بیا دوی خو سجدې باندې الله ته پراتی او سره د الله تسبیح وی هغه صفاتونه الله پاک دی چې کوم دغه د شان سره مناسب ندي او بحمده الله په هغه صفاتونو باندې موصوف دی چې کوم د الله د شان لایق دي وهم لا يستكبرون او دوی تکبر نه کوي د ایمان نه ایمان وروړي وهم لا يستكبرون دوی تکبر نه کوي د طاعت نه به د الله مطیع او تابعدار بندگان وي څنګه چې دا صحابه او حضرات د یو کم صفات ذکر کولی شي نو هغه تمام داسیو ان تر دې چې د حبشو بادشاہ ته چې کم د قرآن مقدسه حضرت جعفر سے تلاوت کو نو داغه سترګو نه اوخ کې بيدل او جړلې او څنګه ورته بادشاہ جړل پدې کې سوچ او فکر او تدبر دا چې څومره داغه د دربار علما د دربار کسانو دی غونډ ورته جړل ترى اعينهم تفيض من الدمع الله فرمایي ته سترګو ته ګوري اوخ کې به نه بېږي جاړي به ورته نو دوی هغه تدبر والا خلکو نو دوی ایمان راوړو د دوی خصوصي الله صفت ذکر کوي چې څنګه د ایمان او د طاعت نه تکبر نه کوي نو تتجافا جنوبهم لري وزید دوی اړخونه عن المضاجع د زید ډډې لګولونه خلق ډډه لګي آرام کوي دوی خپل اړخونه د هغه آرام زین او چت کړي دي صدفره يدعون ربهم دوی بل خپل رب د الله د پر عبادت او بندگی کوي خوفا د یارنا د الله د عذاب نه یریږي د الله د غضب نه یریږي وطمع او تمنا د الله نه تم او امید کوي چې الله به اجر او ثواب راکړي نو په دې تم او په دې خوف یو طرف ته خو د ایمان هغه حیثیت دی چې ایمان به بین الخوف والرجا چې کم ته ویلی شي دا حضرات د الله نه یریږي او د الله نه تم او امید ساتي او د مینس کې دیته ایمان ویلی شي خصوصي صفت الله ذکر کوي چې دوی د شپې عبادت او بندگی کوي دا د دوی خاص صفت دی لہذا د شپې مونږ چې کم دی د شریعت کې ډېر لوی اهمیت وي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم بهترین روزي هغه دي د رمضان نه بعد د محرم د میاشتې روزي بهتري دي او افضل د منځونو پس د فرضونو هغه د شپې منځ دی یو خو فرض منځ دی دا چې کم دی د الله لازمی حکم دی د ډېر لوی فضیلت او شان دی خو د فرض منځ نه پس که یو سړی نفل کوي یو څومره دی عبادت کوي د ټولو نه بهتر منځ هغه دی چې کم د شپې وي نو دا بهترین منځ دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي الله جل جلاله د دوه کسانو نه تعجب کوي نو تعجب دې ته ویلی شي لیدل د امر عجیبه الله خو لیدل د امر عجیبه نه کوي دا کنایوي ده الله د رضا او د خوشحالۍ نه معنا دوه کسان داسې دي چې هغوی د عمل الله ته خوښ دی نه الله ته نه د رضا اظهار کوي راضي شي تېنه یو هغه کس چې دی د شپې آرام کوي او د خپلې بسترې نه راپاڅېږي خپل آرام پرېږدي
او الله ته په عبادت باندې ودرېږي نو الله فرشتو ته وایي زما د دې بنده تماشا وکړئ د خپله بستره ولې پرېښوله د خپل اړخ ملګری ولې پرېښودو د خوب او مزیدار آرام او خوب یې ولې پرېښودو وجه ده چې فرشتو دا زمانه یریږي نو راپاڅېد او زما سره تمه ده چې کوم دی زمانه امید ساتي نو ځکه راته ولاړ دی نو یو الله د ده نه د خپل رضا اظهار کوي دې نه زه راضي شو او دویم هغه کس چې مسلمانان مجاهدین وجنګېږي دوی ته ظاهري تکلیف میلو شي نو دوی فسپاش یو مجاهد داسې دی چې هغه تنې تنها واپس شو د کافرانو سره وجنګېدو ان تر دې چې دی شهید شو الله فرشتو ته وایي ده ته وګورئ دا خو ظاهري تکلیف ته ورسېد دا نور ملګري واپس شول خو ده ته پته ده چې د الله په ما باندې څه حکم دی نو دی زما هغه حکم په زیره وړلو باندې واپس شو تنې تنها د دې کافرانو سره وجنګېد ان تر دې چې شهید شو د دنم الله د خپل رضا اظهار کوي لہذا کم سړی چې د شپې راپاسېږي عبادت کوي الله د هغې نه د خپل رضا اظهار کوي بل حدیث کې داسې راغلی دی الله دې هغه سړي باندې رحم وکړي چې دی د شپې راپاسېږي په خپله خو رایق شو نو خپل ملګري چې کوم دی بیبیم ځان سره راپاسوي نه راپاسېږي نو پرې لږې اوبه ور واچوي چې هغه راپاسېږي نو په دې سړي دی الله رحم وکړي الله وي په ده زه رحم مهرباني کوم چې دی راپاسېږي او هغه زنانه باندې نبی علیه السلام فرمایي الله دې پرې رحم وکړي چې دا په خپله راپاسېږي نو خاوند او د دې نه راپاسېږي اوبه پې چڼکو کې راپاسېږي دا د الله د تقرب یوه ذریعه ده حدیث د حضرت اسما کې داسې راغلی قیامت کې چې انسانان را جمع شي نو الله جل جلاله به اعلان کوي تاسو به هغه خلک اوس وپېژنئ چې کوم د عزت والا خلک دي د کرامت والا خلک دي د عزت او د کرامت خلک کم دي ابه تاسو وپېژنئ نو اعلان وکړی شي هغه خلک راپاسئ کومو چې د الله حمد وی په راحت کې او په تکلیف کې هغه خلک راپاسئ یو سړي ته راحت دی نو دی په راحته کې هم د الله حمد او ثنا وي او که ته تکلیف دی نو په دې کې هم د الله حمد وي الله تکلیف تا راوستی دی په دې باندې خوشحاله دی دا د الله حمد ویونکي په تکلیفونو او په راحتونو کې دوی راپاسئ نو دا به لږ شانې جماعت وي دوی ته به ویلی شي تاسو ځئ جنت ته دا بې حسابه جنت ته ځي بیا وفرمیلی شي اوس به تاسو نور د عزت خلک وپېژنئ هغه خلک راپاسېږئ چې کوم تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې دوی د شپې آرام نه کوو او بسترو نه خپلې ډډې جدا وي عبادت یې کوو دا د شپې عبادت والا خلک راپاسئ نو بیا به دوی راپاسېږي نو دوی به جنت ته بوتلی شي نورو سره به حساب کېږي نو د شپې الله ته ودرېدل دا ډېر لویه مرتبه ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام د هغه محلاتو صفت کړی دی په دې عمل باندې جنت کې داسې محلات دي چې د هغې د ظاهر نه به دننه ښکاري او د دننه نه بهر ښکاري یعنې داسې یو شیشه محل الله جوړ کړی دی چا دپاره داسې محلات دي لمن الان الکلام په خبرو کې نرمي کوي سختې خبرې کلکې خبر نه کوي د مخلوق او انسانانو سره پستې خبرې کوي الان الکلام خبرې پستې کوي و اطعام الطعام د خپل وس مناسب د الله په بندګانو باندې خوراک کوي دا چې الله تعالی څنګه وس درکړی هغه شانتې بیا د الله بندګانو مخلوق باندې خوراک کوي او وتابع الصیام روجې ډېرې نیسي او څلورم صفت ذکر کیږي چې کوم دی تتجافا جنوبهم د شپې چې خلک ودی نو دوی چې کوم دی د الله بندګي او عبادت کوي نو دغه محلات د شپې په دې عبادتونو ملاویږي چې کوم انسان دغه محلاتو ته چې د ظاهر نه باطن او د باطن نه ظاهر ښکاري نو هغه چا دپاره دي تتجافا جنوبهم لہذا د شپې هره حصه کې عبادت وکړی شي دا بهتره مرتبه ده او افضل بیا د شپې آخري حصہ ده سنن ابو داود کې روایت دی او ترمذی جلد اول اخیره کې حدیث دی چې الله د خپل شان لایقه
آخری اسمان کې راکوز شي او بیا د خپلو بندګانو ته اعلان کوي. نو چې الله بندګانو ته اعلان کوي آخري حصه کې او انسان ایخ وي او د الله عبادت او بندګي کوي، دا افضل مرتبه ده. نور که د شپې اوله کې یو سړی عبادت وکړي اوم د دې مصداق دی تتجافا جنوبهم. ان تر دې چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي دا زمونږ په شان کې نازل شوی دی آیت. انصار حضرات چې د ماښام مونځ به په نبی کریم علیه السلام پسې وکړو نو به کورونو ته وی نه تلل، جمعات کې به عبادت کو. ان تر دې چې د ماسخوتن مونځ به وکړو نو بیا به تلل. زیات به داسې حضراتو. نو دا د ماښام نه شپه شروع شوله او دغه د ماښام نه وروستو تر ماسخوتنه پورې په دې وخت کې عبادت کوي، نو اوم د دې مصداق تتجافا جنوبهم. او دغه د ماښام نه وروستو ماسخوتنه پورې دې ته صلات اوابین ورته اوم ویلی شوی دی. او بعضې دا فرمایي چې د ماسخوتن او د سحر جمع چې کوم دی وکړي نو اوم په دې کې حساب یو سړی د ماښام لمونځ وکړي او د ماسخوتن انتظار کوي چې د ماسخوتن جمع ته به ځان رسوم، او د ماسخوتن جمع دې اوم وکړه او سحر جمع دې اوم وکړه، نو تتجافا جنوبهم تم په دې کې حساب د شپې دغه حصه و تا پکې آرام ونه کو عبادت کې مشغول. او حدیث کې دا دی چې کوم سړی اهتمام سره داسې لمونځ کوي د ماسخوتن په جمع سره لمونځ وکړو گویا دا دومره لوی ثواب وګټو چې د نیمې شپې پورې د عبادت کوي، او چې د سحر لمونځ یې په جمع وکړو گویا غونډه شپې په عبادت تېره کړې ده. ځکه د شپې اوله حصه په عبادت شو، آخري په عبادت د دې خپله یو مرتبه ده. او چې هغه صاحب د شپې پاسېږي نفل کوي هغه د دې نه جدا افضله مرتبه ده. نو افضله خو دا ده چې د شپې آخري حصه کې سړی بندګي عبادت وکړي، او که بالفرض دا نه په اوله کې وکړي نو اوم د دې مصداق، او که بالفرض دام نشي کولی نو د ماښام نه وروستو نفل کوي نو اوم په دې کې حساب، او که بالفرض دام ونشي نو د ماسخوتن او د سحر لمونځ په جمع وکړي نو بیا هم پکې حساب. نو یو نه یو مرتبه کې سړی راشي نو څه پکې ډېرې اوچتې مرتبې او څه د هغې نه لاندې مرتبې. تتجافا جنوبهم ولی دی خوفا و طمعا د الله نه یره کوي او د الله نه تمه کوي. ومما رزقناهم او هغه چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. الله دوی ته مال ورکړی دی هغه الله د پاره لګي، صلاحیت او مرتبه ورکړي الله د پاره لګي. په دې عبادتونو او مشقتونو باندې سمیلاویږي. فلا تعلم نفس نه پوهیږي یو نفس ما اخفی لهم چې څه پټ شوي دوی د پاره من قرة اعین د خوږېدلو د سترګو نه. الله وی کم نعمتونه مې چې ستاسو د پاره برابر کړي دي چې په هغې ستاسو سترګې خوږېږي، په دې یو نفس هم پویه نه دی، نه په دې باندې پیغمبر خبر دی او نه په دې باندې فرشته مقرب خبره ده. دا هیڅ چاته پته نشته، الله ته پته ده چې الله دې بندګانو دپاره کم نعمتونه تیار کړي دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تینا تعبیر کړي چې الله فرمای اعددت لعبادی الصالحین، ما خپلو نیکانو بندګانو دپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. غوږونو د هغې صفات نه دي اورېدلي او سترګو هغه لیدل نه دي کړي، انسان پړه کې د هغې تصور هم نه دی تیر شوی. دا چې څومره د جنت صفتونه ذکر کیږي بیان کیږي دا د هغې حق بیان نه دی، دا خو ته د خپل وس او د خپل حیثیت بیان کې. نور هغه نعمتونه د انسان د بیان نه اوم بهر دي. نو الله فرمایي یو نفس تم دا پته نشته چې ما اخفی لهم کم دی دپاره پټ ساتلی شوي دي، په کم چې ستا سترګې خوږېږي. نو په دې مجاهدو د عباداتو باندې دا میلاویږي جزاء، دا مفعول مطلقي د فعل مقدر دپاره. یجزون جزاء دوی ته ورکولی شي بدله په بدلې ورکولو سره بما کانوا یعملون، په سبب د هغه چې دوی عمل کو دا د دوی اعمالو الله ولا بدله ورکي. فذوقوا پس تاسو وسکئ بما نسیتم په سبب د هغه چې تاسو یې کړی و لقاء یومکم ملاقات د دې ورځې هذا چې دا ده. انا نسیناکم بشکه موږ تاسو لره پرېښودو په دې عذاب کې. فذوقوا تاسو وسکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي
بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کو. انما یؤمن بشک ایمان وروړي بآیاتنا زمونږ په آیاتونو الذین هغه کسان اذا ذکروا چې هغوی ته نصیحت ورکړی شي بها په دې آیاتونو خروا دی پریوزي سجدا سجده کوونکي وسبحوا تسبیح وی بحمد ربهم په حمد خپل رب وهم لا یستکبرون دوی تکبر نه کوي. تتجافا جنوبهم لري وزي د دوی اړخونه عن المضاجع د زیاده ډډې لګولونه يدعون ربهم دی بل خپل رب خوفا فیری سره د الله نه یریږي وطمع او پتم سره ومما رزقناهم او هغه چې ما دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. فلا تعلم نفس نه پوهېږي هیڅ یو نفس ما اخفي لهم هغه چې پټ تیار کړی شوي دي دوی دپاره من قرة اعین د خوږېدلو د یخېدلو د سترګو نه جزاء دا بدله ده بما كانوا يعملون په سبب د هغه چې دوی عمل کوو. الله ته رضا شي زموږ کول کې ستا رضا دپاره ورځي اعمال قبول کړي صحت نصیب کړي عافیت نصیب کرم کړي استغفر الله استغفر الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله